مبارکه پینلسم ده په نزول کې نزول شوه ده پس د سورۃ العادیات نه په دې سورۃ کې دو انعامونه یاد سي ورته وای چې الله وای دو کارونه مال وکړي نو دو بزت تعالی وکړي دو خبرې داته د الله لپاره وکړه نو دو حاجتونه به الله ستاسو پوره کړي هغه دو کارونه کم کم دي چې ته الله له وکړي اول کار عبادت بدنی دی او دویم کار عبادت مالی دی الله وای ته مال صرف دا دو کارونه وکړه نو دو کارونه به زه تعالی وکړه یو کوثر بدل کړ او دویم ستا چې کوم دشمن دی ستا چې چا سره نه لګي هغه به هلاک کړي دشمن نه مراد هغه دشمن نه چې ستا سره په ذاتیاتو کې نښته ذاتی مسائلو کې نه دا څنګه چې تاسو یې نه بازار نه هغه به تاسو کارونه کوو والله به زما د پلان کې دشمن به هلاک کړي هغه دشمن به الله ستا هلاک کړي چې هغه ستاسو کې د بدین کې رکاوټ دی ان اعطيناك الكوثر یقینا محبوبا مونږ درکړه تا ته کوثر کوثر څه شی دی د کوثر ډېری معنی دي او دنیا کې کوثر قران دی او آخرت کې کوثر هغه حوض کوثر دی الله وای مونږ درکړه تا ته کوثر او دنیا کې ستا پلاس کې قران دی چا سره چې په دنیا کې قران او آخرت کې به حوض کوثر هغه ته ملاوي الله دې مونږ راکړي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا کوثر په آخرت کې نهر فی الجنه دایوا یو نه ده په جنت کې چار ځما او ټول دا پلانواله او ګدواله دا دومره دی لکه مشرق او مغرب او بل دی هغه د غبینو نه زیاتې خوږې دي او د شو د واورې نه زیاتې سپینې دي آیو روایت کې راځي چې د شودو نه زیاتې سپینې دي او باندې باندې چې کوم لوخي ګلاسونه جامونه یې خوده شوی دي دا وی تعداد د اسمان د ستورو نه سیوا دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو ځل وس کړي شرط هغه بیا تند رانه شي میدان حشر 50 زره کال ورځ ده الله دې موږ ته نصیب کړي هغه ډیره سخت ورځ ده ډیره ګرمي ورځ ده سار دې ملګرو ویل دا درس باندې او قدم نه بار ګرمي ده څنګه زه تام دې نو څو دا معمولی ګرمي ده دې تم پیږي دې نه شو آلته مسائل او آلته نبی رسول الله سلام فرمایي چې دغه کوثر وبوس کړي بس هغه بیا چرته ته نشي هغه باندې بیا تم درانه شي فصلی لربک وانحر پس عبادت کا وتا موز کا وتا د پاره د رب ستام معلومه شو عبادت به صرف د رب د پاره کې اده نه مراد عبادت بدنی وانحر او قربانی کوا د الله د پاره ان شانیک هو الابتر یقینا دشمن ستا ہمارے میراتیو ستا دشمن میراتی دی میراتی چاہتا ہوئی میراتی آغا کستا ہوئی چې الله دا نسل ختم نن دا ابو جهل نسل نشته دی چرته به څوک دا په دنیا باندې ونه کوي چې دا پلانګي سړی د ابو جهل د نسل نه دی دا به څوک ونه ها دا وایي پلانګي د ابوبکر صدیق د خاندان نه دی پلانګي دا فاروق اعظم د خاندان نه دی پلانګي دا حضرت بلال حبشي د خاندان نه دی یو دوه کاله مخکې پنجاب د زتلو نوال تما سره کسان تبلیغ والے غلط ما دا وایي موږ د حضرت بلال حبشي د خاندان نه او کوم تاریخ شوا بیان کو هغه چې بیا ما په تاریخ وګورم نو واقعي حیران یم ولوم د سیدنا بلال حبشي د خاندان نه او چرته دا نشته ده چې د ابو جهل د خاندان نه یو کس پاتې شوی الله ختم کړی دی ابو لهب خاندان الله ختم کړی دی ولې ختم کو زکه دا د دین دشمنان
ان شانئک هو الابتر